قیمتي ایام را روان دي چې په قرآن مجید کې رب ذوالجلال په هغې باندې قسم خوري او هغه قیمتي ایام قیمتي ورځې چې هغه د ذوالحجې پیلنۍ 10 ورځې دي. درې داسې 10 ورځې راځي چې هغه ډېرې بهترینې دي. په هغې کې 10 ورځې د رمضان المبارک آخرنۍ عشره ده چې هغه ډېره زیاته بهترینه شپه په هغې کې راځي چې هغې ته لیلة القدر ویلی کېږي. دویمه چې کومه ده د محرم الحرام پیلنۍ 10 ورځې هغه ډېرې زیاتې قیمتي دي. او دریم چې دی د دې ذوالحجې چې زمونږ د اسلامي د کال آخرنۍ میاشت کې کمې پیلنۍ 10 ورځې دي نو دا ډېرې زیاتې بهترې ورځې دي. ملا علی قاری رحمت الله علیه لیکي تپوس ته کېږي چې لیلة القدر په کومو شپو کې ده د آخرنۍ د رمضان المبارک شپې دا بهترې دي او که چېرته د ذوالحجې د پیلنۍ 10 ورځې بهترې دي نو ډیره بهترینه توجیه کوي وی په شپو کې ټولو کې بهترین شپې هغه د دې رمضان مبارک آخرنۍ عشره ده. خو په ورځو کې ایامو کې ټولو کې زیاتې بهترینې ورځې هغه همدغه 10 ورځې دي چې کمې د ذوالحجې 10 ورځې دي. په حدیث کې راځي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د حضور پاک نه روایت کړی دی وی الله تعالی تر ټولو کې زیاتې خوښې او بهترینې ورځې دا دي چې خلک په دې 10 ورځو کې نیکۍ وکړي نیک اعمال پکې وکړي. نو چاته تپوس وکړو یا رسول الله وی آیا وی د جهاد نم افضل ورځې دي؟ حضور پاک ورته ارشاد فرمایلو وی او خو یو دا ده چې کم مجاهد لاړ شي خپل مال خرج کړي او خپل ځان ورکړي او هغه هلته شهید شي نو هغه مجاهد بیا بهتر دی. تنبیه الغافلین کی اولوی حدیث راغلی دی ان الله قد اختار من الایام الاربعه چې الله تعالی 4 ورځې ډېرې خاص کړي دي. په هغه 4 ورځو کې یو د جمعې ورځ د جمعې په ورځ یو داسې یو لمحه یو وخت راځي چې په هغې کې الله تعالی د انسان دعا نه رد کړي هغه دعا قبولوي هغه د قبولیت وخت دی. دویمه ورځ چې کومه ده نو هغه د عرفې ورځ ده. عرفې په ورځ باندې الله تعالی په انسانانو باندې ډېر زیات فخر کوي. فرشتو ته وایي وګورئ که نه دا زما هغه بندګان دي چې عرفات میدان کې حاجیان ولاړي یاره وګورئ ببر سرونه یې نیولي دي 2 څادرې د کفن اغوښتي دي او وایي تندم پې لګېدلې ده تکلیف هم دی پې سفر هم کړی دی څه مشکلات په دې خلکو باندې راغلي دي او یې وي ما ته لاسونه اوچت کړي دي مانه سوال کوي مانه غواړي. نو الله په دې بندګانو باندې فخر کوي او په دې وخت کې الله د انسان دعا قبلوي. درېمه ورځ ده لوی اختر شپه چې په دې شپه کې الله تعالی ته بنده ودرېږي عبادت وکړي نو دا الله ته ډېره قبوله ده. 4مه شپه د وړوکې اختر شپه یا د وړوکې اختر ورځ دا الله ته ډېرې زیاتې مقربې ورځې دي. نو دا 4 ورځې الله تعالی خاص کړي دي چې انسان دپاره ډېرې زیاتې بهترې دي. حدیث کې راځي حضور پاک فرمایي وي په یو ورځ باندې شیطان دومره نه دی ذلیله شوی دومره نه دی غوسه شوی چې څومره په دې عرفې ورځ باندې هغه ذلیله او غوسه شي وی هغه وتښتي لرې لاړ شي چې یاره الله تعالی خو د دومره ډېرو خلکو مغفرت وکړو دومره ډېر خلک یې وبخل هغه ډېر زیات غوسه وي. او یو ورځ هغه وه چې کومه د بدر ورځ وه په هغه ورځ شیطان ډېر زیات غوسه و وی ځکه وی چې شیطان وکته حضرت جبرائیل علیه السلام ولاړ دی او هغه د مسلمانانو صفونه سیده کوي او شیطان لګیا دی د مشرکینو صفونو کې ولاړ دی. نو په دې ورځ باندې شیطان ډېر زیات غوسه و. بل روایت کې د دې شپې فضیلت دا راځي وی چې په دې شپو باندې کم سړی عبادت وکړي نو په هغه ورځ باندې چې کله د انسان زړه مړ شي وي د زړه به نه مړ کېږي زړه به یې ژوندی وي. هغې کې علما لیکي وی یو 8 ذوالحجه
نهمه لسمه ذوالحجه وی دا هغه ایام دي او دا اخترونو شپې چې دي په دې باندې خلک عبادت وکړي نو په هغه شپه چې کم ورځ باندې د انسان پړه باندې خوف او غم راځي دا محشر ورځ ده نو د ده زړه به مطمئن یلده دی به هلته نه خفه نو د دې شپو فضیلت ډېر زیات دی چې کمې پیلنۍ 10 ورځې دي ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی حضور پاک ارشاد فرمایلو وی په دې ورځ باندې وی تاسو روجې نیسئ او وی د دې روجې داسې دي وی د یو کال د نفلي روجو برابرې دي بل روایت کې راځي وی الله تعالی د رستنی او د مخکینی کال ټول صغایر ګناهونه معاف کړي چې کم سړی د عرفې په ورځ باندې روجه نیسي په نهم ذوالحجه باندې روجه نیسي او یا که شروع نه ونیوي نو خو نور علی نور دی که شروع نه نشي نیوي نو کم از کم دومره پکار ده چې هغه په دې ورځو کې څه ناڅه عبادت کوي د قرآن مجید تلاوت دی کوي ذکر اذکار دی کوي نوافل دی کوي که دام نشي کولی سحر او ماسخوتن منځ خو کم از کم جمع سره وکړو نو دا کسب هم په دې کې شامل شي او ډېر زیات چې کم د عبادتونو شپه ده نو هغه د اخترونو شپه ده او موږ هغه څه کې تېر کړو په غفلت کې تېر کړو داسې غفلت څوک چې کم دی په لوبو کې به تیری کی څوک په ډنګ ډونګ کې تیر کی څوک په بازارونو کې تیر کی ګورې چې کم سړی د الله عبادت کې په هغه باندې هم تیره شو خو کامیاب شه او چې کم سړی په داسې محفلونو کې ناستی په هغه باندې هم تیره شوه خو د غفلت نه ډکه او د بل سړي شپه د عبادت نه ډکه حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي حضور پاک ارشاد فرمایلو وی کم سړی چې د ذوالحجې میاشت وګوري او د اراده د قربانۍ کړې وي وی چې زه قرباني کوم نو وی دله پکار دادي چې دی د ویښته نه کټ کوي نوکان دی نه کټ کوي د دې نه مخکې د کټ کی خو استحبابي حکم دی خوښ حکم دی که د یو سړي ویښته چې کم د وجود د هر یو اندام ویښته دي چې کم کټکول په انسان باندې لازم دي او د 40 ورځو نه په د باندې زیاتې تیرې شوي نو بیا خو دې کټ کی خو که د 40 ورځو نه زیاتې نه وي تیرې شوي نو بهترین استحبابي حکم دا دی چې دی دا ویښته نه کټ کوي دی په دې نورو کې شامل شي او د نورو کسانو سره چې کم د عرفې کسان دي نو هغې کې شامل شي نو هغه استحبابي حکم دی دا وګورئ ورسره ولې باندې چې یو سړی نوکان کټکول غواړي نو کټکول هم شي خو ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي چې د دې سړي مشابهت د حجیانو سره راشي په حضور پاک وی نه دی کټ کوي په دې روزو کې نور څه داسې عمل کول دی چې هغې ته ایام تشریک ویلی کېږي ایام تشریک دا یو عمل دی چې د 9 ذوالحجې د سحر مونځ نه تر 14 ذوالحجې تر مازیګر مونځه پورې به به تکبیرات وایي ښځو دپاره په مزه اواز کې ویل پکار دی هر فرض مونځ نه پسته او سړو دپاره په تیز اواز کې پکار دی هر فرض مونځ نه پسته که یو سړي نه چرته جمع مونځ لاړو نو بیا دې ووایي خو که چرته د نورو منځونو قضا کوي نو په ده باندې بیا نشته بیا دې نه کوي د اختر مونځ هم واجبات حکم لري هغې نه پس هم دی تکبیرات وایي تکبیرات څه شی دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد د دې پس منظر داسې دی چې کله حکم راغی حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې خپل بچی ذبح کا په دې دوران کې حضرت اسماعیل علیه السلام په ځمکه باندې پروت دی او په دې وخت کې چې کله یې وکتل نو چاړه پرې راکاږي نو جبرائیل علیه السلام چې د جنت نه هغه ګډ راولي نو هغه په زړه کې دا هغه یره پکې پیدا شو چې هسې نه چېرته چاړه پرې رانه کاږي په دې دوران کې حضرت جبرائیل علیه السلام تکبیرات شروع کوي الله اکبر الله اکبر چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام واورېد هغه وایي چې معامله خو بدله ده
هغه وی بشکا لا اله الا الله الله اکبر دا الله نه علاوه څوک د عبادت لایق نشته ډیر لوی دی رب. اسماعیل علیه السلام دا منظر ګور دی هغه وی الله اکبر ولله الحمد یقینا رب ډیر زیات لوی دی او ټول حمد او ثنا د الله رب الیت د پاره ده ټول تعریفونه د الله د پاره دي. نو دا الله ته دا ادا دومره خوښه شوه چې په ټولې امت مسلمه کې دا یو ترتیب رایج کو چې په دې روزو باندې به ته دا تکبیرات وې. نو دا د دې اختر د پیلنې نهمې ذوالحجې د سحر مونځ نه والې تر 14مې ذوالحجې تر مازدیګر مونځه پورې به دا تکبیرات په موږ باندې لازمي دا به وایو. قرباني ګورې د هر یو امت چې کم دی نو یو قربانی برا روانه وا. حضرت آدم علیه السلام نه قربانی یو سلسله را روانه ده. بیا ورپسې داسې د نوح علیه السلام د هر یو پیغمبر یو سلسله را روانه وا. خو آخره کې بیا د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه سلسله چې کله را رسی نو بیا د دې نه پسته امت محمدی د هغه سلسله ملو شوه. او حضرت ابراهیم علیه السلام چې کم د دین دی نو دا زمونږ د پاره دین حنیف ته مونږ په دې باندې روان یو. مونږ په هغې باندې عمل کو چې کم امت محمدي سره هغه راغلی دی. نو الله تعالی دا ادا دومره خوښه کا هغه ادا څه شی وه کله چې الله تعالی حکم کوي حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې حضرت اسماعیل علیه السلام ذبح کا. نو پیغمبر دی د پیغمبر خوب دلیل وي او وحی وي چې کله راولي نو بچې ما ته رب دا حکم کړی دی ځکه چې هغه ته په ټوله دنیا کې ټولو کې بهترین او محبوب چې دی هغه خپل زوی و. قرباني دې ته ویلی کېږي چې خپل محبوب قربان که رب ته. زمونږ به څه قرباني زمونږ خو هغه ده مجنون کیسه ده وي چې هغه مجنون ناستو نو وایي یو کس به راتله نو هغه به لیلا به پی رالیږل ورته ته مجنونې وي او زه مجنون نو هغه به پیس کل. خو چې څه وخت پس راغه نو ورته وی یاره څه لیلا وی د ده خو څه خبر نه رارسي نو ورته وی یاره وی لیلا وی ماله وینه راکه او ورته وی دا پی ماله راکه د پی خو زه یم او وی د وینې هغه بل لیونی ناست دی. نو چې هغه له لاړو نو هغه وی یاره د سر وینه به غواړي سر یې کټ که وی د لاس وینه به غواړي لاس یې کټ که ټول وجود یې ځان له ارې ارې که. نو مونږ هغه د پیو مجنونان یو د پیو قربانی کو نور نه شو کولی. نو پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل بچی نظرانه پیش کړي او ورته وی یاره وی رب حکم کړی دی چې قربان مې کا او وی ښه زما الله زما قربانی غواړي زه حاضر یم پلاره. چې کله تله وی مور ته مې داسې مه وایه او زما کمیس بیا مور له یو څو هغې ته مخې ته کېده چې تسکین ورته محسوسیږي. چې کله قربانۍ له بوځي شیطان راځي حربې کوي هلته ښځې ته یې مخې ته راځي نو یاره د هغې ایمان هم عجیبه ایمانو چې کله مخې ته راځي او هغه په ځمکه باندې اچوي نو چاړه راکاږي اثر نه کوي. په دې وخت کې حضرت اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته وی ای بابا جانا وی ما الټه کا وی د سټ د الټه طرف نه په ما باندې چاړه راکاږه وی ځکه وی چې تر څو پورې ستا نظر زما د نظر سره لګېدلی وي ته ما نشي حلالولی ته زما قرباني نشي کولی. نو هغه چې کله الټه کوي لاسونه وله تړي ځان له سترګې تړي نو په دې وخت کې هغه ګډ را رسېدلی دی. نو منظر عجیبه دی هغه چاړه وهي چاړه کار نه کوي ناشنا منظر دی. په دې وخت کې چاړه ورته گویا شو پیغمبر دی ورته وی ای ابراهیم وی ته وی الاله وکړه رب وایي چې زما د محبوب له ګورې دونه تکلیف میلو نشي په دې نه د هغه ذبح کولو طاقت یې ایمانه ختم کو. په چاړه کې د حلالولو طاقت چا اچولی دی؟ الله اچولی دی که نه. په ژبه کې د وینا طاقت چا اچولی دی؟ الله اچولی دی. هر څه رب کولی شي. نو چې کله دا قرباني الله ته مخې ته که نو چې کله یې ګډ ذبح که نو هغه ګډ قبول شو د الله نه. نو داسې ده چې هغه د خپل بچي قرباني ورکه
نو اوس چې کله مونږ قرباني ورکو الله ته د ادا دومره خوښه شوه مونږ خو الالو زناور خو مونږ دا تصور کو چې الله که چېرته ما نه د بچی غوښتې وې ما به تا ته قربان کړی وې دا خو یو زناور دی ولې به نه قربانوم نو الله به هغه شانتې اجر ورکوي زمونږ خلک اشکالات څه کوي یاره قرباني کې دا پیسې غریب له ورکه که نه قرباني کې چېرته ټرسټ پې کولو که که نه دا خبرې روانې دي یاره ټیک ده ته ورکه که نه 2 کورونه دي یو کور ورکه د الله په لار کې ګاډي د سره شته یو ګاډی د الله په لار کې ورکه صرف دې ته دې چل جوړ کړی دی ګورې الله تعالی وایي ما ته ستاسو نه وینه پکار ده نه غوښه پکار ده ما ته صرف ستاسو تقوا پکار ده چې څه حکم دی زما تاسو یې منئ که نه منئ او حالان کې په دې کې هم غریب ته فایده ده که د عقل په نظر باندې وګورې یو غریب ټول کال په دالو او ساګو باندې خوله پخه شي او که ډېر هم غریب نو 40-50 ورځې خو هغه غوښه ځان له سټور کوي چې خلک یې وله راوړي هغې خوري او بله فایده څه شی ده خلک رګیا دي قربانۍ څاروي راولي هغه سوزکو والا غریبانان رعیان هغې ته هم پکې فایده وشه پیسې ورته میلو شي ښه چمړې هغې نه زیاته فایده دا شوی څوک یې مدرسو له ورکي څوک ټرسټونو له ورکي څوک اسپتالونو له ورکي څوک یې غریبانانو له ورکي نو دا هم لویه فایده شوه که نه غریبانانو ته داسې فایده هم میلاویږي ګورئ الله ته دا قرباني پکار ده هر سړی چا نه چا دپاره قرباني کوي پلار د بچو دپاره قرباني نه کوي څه لاړ شي مزدوریانې کوي فوجیان وګورئ د قوم دپاره قرباني نه کوي څه مجاهدین وګورئ د اسلام دپاره قرباني نه کوي څه څومره لویه قرباني کوي لګیا دي نو دا شانتې مونږ الله دپاره یو زناور نشو ذبحه کولی خو دا د اغیارو زمونږ په زړه کې دا یو هسې یو منصوبې شانتې اچوي چې یاره دا خلک د دې نه متحرف کې واړې نو دی به منې شي قربانیو کې چې په چا باندې قرباني واجب ده مخکې نصاب را روان دی عید اصل کې بار بار راتلو ته ویلی کېږي او دا خوشحالي په مونږ باندې الله تعالی بار بار رالیږي ځکه دې ته عید ویلی کېږي دا د مسلمانانو یو خوشحالي ده چې په 10 ذوالحجه باندې مونږ مناو حضور پاک چې کله مدینې منورې ته راغه نو 2 ورځې داسې خاص و چې هغې باندې به دې لوبې کولې نو حضور پاک ورته وی الله تعالی تاسو له د دې نه لویه تحفه درکړې ده هغه تحفه د عید الفطر په نظر کې ده او د عید الاضحا په نظر کې ده دا 2 ورځې تاسو له الله تعالی پلې درکړې دي چې په دې کې تاسو خوشحالیانې منع وکئ او بل قربان د قریب نه دی چې الله تعالی ته دې سره انسان زیات نږدې کیږي مور عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی الله تعالی ته د ټولو کې زیات نږدې چې دی په دې ورځ باندې هغه کس دی چې کم سړی رب ته زناور ذبحه کوي او وی دومره نږدې دی وی چې د قیامت په ورځ باندې وی د دې زناور چې کم ښکرونه وي د دې زناور کم ویښته وي د دې په بدل کې به ورته نیکۍ میلاویږي دې بنده ته او بل روایت کې راځي وي 80 ګونه زیاته به د دې اجر میلاویږي اوس وګورئ په یو ګډ باندې څومره زیات ویښتي نو دومره اجر به دې بنده ته الله میلاوي او بل چې کم سړی قرباني نه کړي د ده واعد هم سخت دی صاحب نصاب دی مال دولت ورسره شته نو حدیث کې راځي وي دا سړی دی زمونږ قربانګاه ته نه رانږدې کېږي وي زمونږ اختر دی زمونږ اختر شته وي دی زمونږ اختر کې نه شاملېږي حضور پاک وایي حضور پاک په ده باندې خفه شوی دی چې ګوره استطاعت دې شته مال دله الله درکړی دی نو قرباني ولې نه کې زناور ذبحه کا د قربانۍ نصاب څه شی دی د قربانۍ نصاب دا دی یو خو قرباني فرض چې ده په عقلمند سړي باندې ده چې عاقل وي په ماشوم او په لیوني باندې قرباني نشته دویم چې کوم دی په بالغ باندې قرباني واجب ده بالغ الګبم قرباني کوي چې صاحب نصاب وي بل مسلمان خو دې له شرط دی که نه په کافر خو نشته چې کم سړی مقیم وي مسافر نه په مسافر باندې هم نشته او په غلام باندې هم نشته په آزاد سړي باندې قرباني ده هغه قربانۍ نصاب دا دی چې یو سړي سره 9 تولې سونی یا 52 تولې چاندي یا د دې قیمت د سره وي نو په ده باندې قرباني کول واجب دی دی به قرباني خامخا کوي یا د سره داسې سامان دی ضرورت اصلي نه علاوه د سره سامان را جمع شو مثلا ضرورت اصلیه د انسان 3 جوړې دي د سړي د ښځې 3 جوړې دي
د دې نه زیات شوي او هغه صاحب نصاب کیږي. مثلا په دې 6 جولای 2021 باندې د 52 تولې چاندې قیمت چې دی نو 75,075 روپۍ دی. 15,000 او 15,000 روپۍ دومره چې چا سره وي د اختر په پیلنۍ ورځ، په دویمه ورځ او په دریمه ورځ، په دریمه ورځ هم د سره دومره قیمت راغو نو دی به بیا هم قرباني کوي، په ده باندې قرباني واجبه ده. خو دا م یاد وساتئ چې قرباني چې سړی صاحب نصاب دی په ده باندې بله قرباني واجبه ده. ښځه صاحب نصابه ده په هغې باندې بله قرباني واجبه ده. یو سړي سره په کور کې اضافي ټوپکې پرتې دي، یو د ضرورت دی نور اضافي دي، په ده باندې هم قرباني شته، د هغې قیمت خو زیات دی. ښه یو ښځې سره اضافي سونه ده، په هغې سونه چې هغه د سونې مقدار که چا سره نیمه توله سونه وي او 80,000 روپۍ وي بیا هم په ده باندې قرباني واجب ده. یا یو توله سونه او 15,000 روپۍ وي بیا هم په دې باندې قرباني شته. اکثر خلک وایي پیسې هم ورسره وي سونه هم ورسره وي چې چا سره 9 تولې سونه او 15,000 او 15 روپۍ وي په دې زنانه باندې هم قرباني واجب ده. او یا یو نیمه توله سونه او 80,000 روپۍ دي بیا هم پې قرباني واجب ده. موږ سره اکثر سونه د نصاب نه کمی د 9 تولو نه کمی او پیسې را سره وي نو موږ په غفلت کې پراتی او بیا هم قرباني نه کوو. ښه یو سړي سره اضافي موبایل دی، یو د ضرورت دی که نه، ټیک شوه، او یو بل ځان له پټ ساتلی دی، په هغې باندې پټې خیبه دی کوي چې د پلار نه پټ ساتلی دی، په پټو خیبدو خو پوهېږئ که نه، نو هغې لی ساتلی دی او دا اضافي دی، د دې قیمت هم دې ته رسي، په ده باندې هم قرباني واجب ده. ټیک شوه که نه. په یو کور کې پلار دی هغه د ټولو طرف نه قرباني کوي، خو هغه دې ووایي چې زما د پلاني زوی طرف نه پلاني زوی طرف نه، هغې ته دې ووایي چې یاره ستاسو د طرف نه زه قرباني کوم، قرباني ادا شوه. خو که یو سړی د چا دپاره قرباني کوي او هغه ته پته نشته نو د چا قرباني هم نه کېږي. ښه چې د چا قرباني کوئ نو هغه ته به خامخا وایي. صحیح ده که نه؟ ګورئ څومره لوی فضیلت دی. حضور پاک د حج په موقع کې حجت الوداع په موقع کې څومره زناور قرباني کړي تاسو ته پته شته؟ په خپل لاس باندې 63 اوښان حضور پاک ذبح کړي دي او 19 بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته حواله کړه چېرې ته ذبح کا. مونږ خو هغه ټولو کې هغه کمزورې څاروی ګورو چې هغه اډوکې پکې راوتي وي چېرې لږ ارزان بیا راله راکي. قرباني ګورې خلک د غوښې دپاره نه کوي. ګورې که نیت دی پکې د غوښې راغو نو هغه قرباني دې ملاړه غوښه خو هسې هم خورې. ښه ده چې د رب د طرف نه دا حکم نه دی چېرې حلالې که او چرته کېده چې بس نورې وخوري. پهله امتونو کې داسې وکړه نه مونږ ته وایي خورئ سرمنې م استعمالوئ، هغه خپې م استعمالوئ، غوښه هر څه استعمالوئ، تاسو ته اجازت دی. خو بیا هم مونږ په دې کې شوموالی کو هغه زناور ګورو چې کم زناور ټولو کې ارزان وي او چې ځیم نو 2 کسان بله شاته ندیکې ورکوي. قربانګاه ته هم نشي تللی. ښایسته زناور واخلئ چې په هغې باندې قرباني کېږي. قرباني سنت نه دی ګورئ محض دا واجبه ده. ځکه حضور پاک سخت الفاظ دې باره کې ویلي دي وی چې کم سړی اراده وکړي او دې صاحب نصاب دی او بیا هم قرباني نه کوي نو وی دا سړی دی زمونږ عیدګاه ته نه راځي. نو زجر یې پې ویلی دی حضور پاک په ده باندې غوسه شوی دی. په غریب باندې کله قرباني واجبېږي؟ ګوره یو کس غریب دی د قرباني وکړه صاحب نصاب نه دی لا او قرباني وکړه هسې نفلي قرباني وکړه او په دې 3 ورځو کې دی بیا صاحب نصاب شو، بیا دې مالداره شو، د سره 80,000 او 100 روپۍ مې یادې کې 15,000 روپۍ ویښ کښېني. ښه دا ګورې مسلې دي دا زده کړئ. دا چې وي دی بیا په دې 3 ورځو کې د دې مالک شو نو دی به بیا قرباني کوي. پهله خو په ده حکم نه و، استحبابي و، اختیار کوله تا ته خو خدای نه دی ویلي چې وکړه، خو چې اوس در باندې لازمه شوه اوس به دوباره کې. او که یو غریب سړي زناور راوسته او هغه زناور د قربانۍ په نیت نه وي راوستی بیا دې خرڅولی هم شي. او که چا ورله صدقه کو او ده پې د قربانۍ نیت وکړو قرباني هم پې کولی شي، که خرڅ کو بیا هم خیر دی ځکه غریب سړی دی. غریب سړي ته دومره اختیارات دي. او که یو ځل په ځان لازمه که قرباني دې وکړه او بیا صاحب نصاب شو بیا به دوباره کې. ښه یو مالدار سړی دی، هغه مالدار سړی اصل کې دی اوس
قربانې زناور راوستو او زمون خلک هم ډیر نیکان خلک دي کنه پټونم د قربانې ساروي خلکو نه پټو چاته پټ ک د بل زناور راوسته نو بیا به د دې پیلنی قربانیو ک کدی دویم نم کینو خیر دی ټیک شو کنه او یو سړی صاحب نصاب شو هغه مالدار شو په دې ورځو کې او قربانې زناور راوسی د سوزره نه حلال نکو یا نه دی راوستو صاحب نصاب نو په د باندې دا زمشتا باقی د په د باندې یا د زناور واخلي عادي صدقه کی یا د هغه زناور قیمت صدقه کی خپل باغ زناور بیا نه ذبح کوي دا ګوره دا خزو دا مسله اکثریت ګوره پدې کې مونږ غفلت کوخه خزې دی غیب قربانی خپل کوي ګوره کچرته صاحب نصاب د اسره ور سره دی سره دی خرج کی خدا قربانی دی کوي کچرته سړی قربانی وکا نو دې سره د خزې ذمہ نه فارغيږي ګوره د خزې ذمہ بل د اب خامخا قربانی کوي د قربانی وخت شه دی د لسم ذل حجین والی لسما یو لسما او دولسمه دا 3 ورځې په دې 3 ورځو کې قرباني کولای شي ټیک شو فقهاو د شپې قرباني لیکل مکروه لیکل دا هغه وجه داوا چې تیارو یرا غرغونه سي اونخکاری نو کټ نشي ونسم خو کبيام چرتا د لایټ سیستم اوس خوشته دی خخ لایټونه خلکو ځان ته لګولې دي نو د شپې قرباني کولای شي په دې کې څه قباحت نشته قربانه وخت شه دی چې کم ځای کې د اختر منځ نه کیږي الته د سحر منځ نه فورا بعدم قرباني کولای شي ټیک شو یا د نور راختو پورې انتظار وکا او کم ځای کې د اختر منځ کیږي د اختر د منځ نه فورا بعد قرباني وکا د قربانه سو مستحبات دي مستحبات دادي چې په اوخ کې سلور هيسي په اوه هيسي دي غوا غوي دي کې اوه هيسي دي پګټ چيلي کې د یو حصہ د دې کې ځان سر نور شریکوال نشي جوړولې مستحبات دادي چې یاره یو څو ورځې مخکې زناور راولې د دې خدمتو کې دا ډیره زیاته خوښه ده دا کلاده دا غاړې دا شیزونه ورته اچولې شي ښه دویم چې کم دی چاړه تیزه پکار ده چې څومره تیزه چاړي زناور ته لږ تکلیف ورسي نو دا مستحب عمل دی دویم دا چې کله ته حلال کې اکثر ګوره دا کسابان انتظار نه کیږي نور زیونو کې خبرې کړي فورا ته سرمنه کوزي نو په دې وخت کې زناور ته تکلیفي چې کله یخشي په هغه دوران کې د دینه سرمن لري کول پکار دي او چې څنګه فورا حلال کې هغه ټیم سرمن او کاغل د دینه ناخوخه د مکروه ده یو زناور به د بل زناور مخ کې نه ذبح کې هغه ته تکلیف ملاويږي دا مستحب عمل دی بهترینی طریقې سره ذبح کول که یو سړی خپل چل ورځي ذبح دي کی او که چل نه ورځي یو کساب راوسته دي نو هغه سره دی ودرېږي هغه دی ذبح کی خو په خپل چې ذبح کې نو بهتره طریقه ده ځکه یو سنت باندې به عمل زیات شي لکه چې حضور پاک په خپل لاس مبارک باندې 3 شپېته او خان ذبح کړی دي د قربانې چې کوم هغه زناور ته غاړې ته هغه کلادي وغیرہ چولی دي پړیا چولی دام صدقه کول مستحب عمل دی چې زناور را لړ کی مخ به ول قبله طرف ته کی نو بیا به دعا وي هغه دعا ده اللهم اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين دا دعا ده اللهم منك ولك بسم الله الله اکبر بیا دعا دا غواړي اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وخليلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا دعا دی بیا غواړي چې الله تیمانه قبول کی چې څنګه تا خپل حق پیغمبر نه قرباني قبول کړی دا و یا الله دا قرباني هغه شانتی مانه قبول کی چې څنګه تا د حضرت ابراهیم خلیل رضی الله تعالی عنه علیه السلام نه تاسو قبول کړی و د قربانې سرمن مبارکي حکم دارې چې سرمن نزان لجان مازونم جوړول شي خپل استعمال کې مراوسته شي غریب لم ورکول شي خود مسجد استاد سکمی اغله پتنخا کې نشو ورکولې ګوره د سپ عوض کې نشو ورکولې مدرسو لم ورکولې شي زکات طلبا پاغه کې مسکینان غریبانان پاتې کیږي
دا غیب هم پې سوچي ستاسو به هم دا محفوظ شي نور په خاندان کې څه غریب خلک دي هغې له ورکولی شي خو یو رای دا راغلی ده هغې وی ګوره د حکومت داسې یو عجیبه چال وچلولو وی چې اکثر خلک دا سرمنې مدرسو له ورکوي نو هغې ارزانې کې په 200 په 300 د لوی زناور هغه چمړه خرڅېږي نو هر که څوک چاله ورکوي نه دفن یې کوي او یو 400-500 روپۍ مدرسې له ورکوي چې په لک یو نیم لک څاروی راوځي 400-500 روپۍ مدرسې له نشي صدقه کولی د هغې قیمت صدقه کوي نو هغې ته به هم اسانتیا شي تاسو ته به هم اسانتیا شي د قربانۍ د غوښې حکم څه دی حکم یې دا دی چې په 3 حصو باندې دا تقسیم کا یو حصه د خپلو اقربو دپاره که چې کم ستا رشتهدار دی یو حصه د غریبانانو فقیرانو دپاره کا او یو حصه خپل ځان دپاره استعماله کا نو هغه ګوره مونږ خو په فریجونو کې سنباله کو او بیا بل غټ اختره پورې خورو یو کس راته خبره کوله غوښه خوړه نو ما ته وی یره وی دا په فریزر کې لاندې رووته اوس یو 2 هفتې مخکې خبره درته کوم وی دا د تیر اختر غوښه ده وی دا اوس فریزر کې رووته نو مونږ خو یې دې روزو پورې خورو صحیح ده که نه نو غریبانانو له ورکړي یاسې نه چېرته سنبالی کېږي بیا بلې اختره پورې خوري الله به یې درکوي چې څنګه یې لګي هغسې به الله درکوي په زناور کې څه شیزونه حرام دي د زناور شرمګاهانې دواړه شرمګاهانې نشي خوړې مثانې نشي خوړې د ملا په تیر کې چې کم دا مازغی دا د مازغو په شانتې دا یو مغز دی ته ویلی کېږي دا نشي خوړې ښه بل چې دی دا خصیتین چې کم ورته اګې ویلی کېږي دا هم حرامې دي ګورئ دا هم مه خورئ کلیجې سره هغه پیته ورته ویلی کېږي تریخې دا هم حرام دی دا هم مه خورئ او دا په یو بهترینې طریقې سره کټ کوئ وینه چې کومه ده وینې هم نشي څکلی ښه وینې هم حرامه ده د زناور بل څه شیزونه داسې دي زناورو کې څه عیبونه دي زناور چې کله چیلې د یو کال شي په ده باندې قرباني کېږي که چېرته د 8 میاشتو وي او غټ ښکاري په ده بیا هم قرباني نه کېږي ګورې د دپاره کال شرط دی ګډ چې اخلی هغه دپاره که د 8 میاشتو مې او د کال ښکاري په هغه باندې قرباني کولی شي غوا غوایې سخی د دې دپاره 2 کاله شرط دی چې مونږ ورته 2 غاښې وایو ټیک شوه او اوښ دپاره 15 کاله شرط دی چې اوښ د 15 کالو وي نو په ده باندې قرباني کېږي ښه که چېرته ړوند وي یا یو سترګې بهر راوتي یو سترګې نه کاڼې په دم قرباني نه کېږي عیبداره شو یا لکې د 3 حصې نه زیاته کټ وي په ده باندې قرباني نه کېږي یا د غوا د هغې یو هغه تن کټ شوی دی چې لشي نو هغه یو تی نشته نو په دې باندې به قرباني نه کېږي یا دومره کمزوری زناور دی چې هغه ته تو ګورې نو ړدې پې خفه شي اډوکې مډوکې پکې راوتي په دم قرباني نه کېږي یا داسې زناور چې خپی ماته ده قربانګاه ته نشي تللی په دم قرباني نه کېږي صحیح ده که نه یا داسې چې د هغه ښکر مات شوی وي او د 3 حصې نه زیات مات شوی وي نو په دم قرباني نه کېږي اکثریت ګورې خلکو دا ظلمونه راغستې دي چې زناور ښایست دپاره هغې 3-4 میاشتې مخکې د هغې ښکر وکاږي دواړو طرفونه وي چې زناور ځوان ښکاري او کم عمره ښکاري نو دا ظلم کی زناور سرم نو اصل کې په دې زناورو باندې قرباني نه کېږي دې ته خیال کوئ په خلکو کې عجیبه عجیبه اغلاط منصوب شوي دي چې کومه ښځه ذبح وکړي نو هغې ذبح نه کېږي ولې نه کېږي ښځه ملاله کولی شي سړی هم کولی شي بله یو خبره دا مشهوره ده چې یاره د اختر په ورځ باندې روژه نیسه روژه داسې نشته تا ته به د روژې ثواب میلاویږي سهار څه مه خوره او د قربانۍ په وخه باندې وخوره یو مستحب عمل دی خو روژه نه ده ښه د روژې ثواب دې سره نه میلاویږي دا یو څو مسایلو چې دا ډیر زیات لازمه وه په مونږ باندې خو اوس د دې ټول هر څه خلاصه دا ده چې کم دا 10 ورځې را روانې دي بهترینې ورځې را روانې دي دا په غفلت کې مه تېروئ بعضې علما خو وی د رمضان آخرنۍ عشرې نم دا 10 ورځې ګورې افضلې دي ټیک شو که نه مونږ په آخرې عشره کې څومره زیات عبادت کوو په دې کې قیام اللیل کې د شپې ودرېږي الله ته تهجد کوئ ذکر اذکار کوئ کم از کم پو سبق نیمه سپاره وایئ
او هر سړی د الله تعالی محتاج دی. څه غم مونږ سره تړلی شوی دی. څوک په بیماریانو کې مبتلا یو، څوک په تکالیفو کې یو، څوک چې کم دی مالی فقدان نه، څوک د بچو نه تنګ دی، د چا ودونه نه کېږي، د چا نوکریانې نشته. هر سړی د رب محتاج دی. نو چې الله یو موقع را کړې ده نو دې موقع نه فایده وانلو. یاره یقین وکړې د دعا طریقه هم درته ښیم چې کله الله تعالی ته کښېنې ته دعا غواړې. موږ دعا څنګه غواړو؟ یاره یا الله دا پلانې شي زاله راکړې، مال راکړې، دولت راکړې، بس هغه صرف هم رټه کړې او تیر شو پې نه. دا به څنګه الله راکوي؟ دعا چې کله غواړې خالی و ذهن کې نه، ذهن بالکل خالی کا. د الله تعریف وکړه، یا الله ته ډېر لوی ذات یې، ډېر ښه رب یې زمونږه. یا الله ستا د رحمتونو شکر ګزار یو، دومره